یو مولا تیر شوی د وهابیانو مشر و په نوم د ابن تیمیه د هغه یو شاګرد دی په نوم د ابن کثیر هغه یو تاریخ لیکلی د هغې نامه ده البدایه والنهایه مشهور دی په تاریخ ابن کثیر باندې دین ته ډېر خدمات کړي خو دې څه تفردات خاطیه لري د استاد چې و دا ډېر بېدینه سړی و د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د روزې د زیارت په نیت باندې څوک سفر ته وتل دی بېدینه به ورته ویل چې دا شرک دی او دا سفر دا مه کوه دا ناروا دی او یو حدیث شریف نه به استدلال کولو هغې کې به تحریف کولو چې لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجدا هغې کې استثناء مفرغه وه مستثنا منه غیر مذکور وه مستثنا مذکور وه هلته مسجدین مقدر و ده به ته مودعین جوړولو او خلک به د نبي علیه السلام د زیارت نه منع کول همدارنګې خدای تعالی ته به جهاد د فوقیت ثابتولو ویل به چې خدای تعالی د عرش د پاسه دی عرش به ورته مکان ګرځولو یو کتاب یې لیکلی په نوم د تاسیس باندې په دې کتاب کې صفا ویلي دي چې الله جسم مجسم دی الله لاسونه لري سترګې لري مخ لري قدم لري الله منډه وهي الله راکوزیږي الله ګرځي الله خاندي نو ډېر بېدینه سړی و ابن کثیر ښه سړی و خو د دغه آثار پکې وو نو دغې وجې نه ابن کثیر نه په بدایه نهایه کې ډېر تفردات واقع شوي چې دې معجزې ته راغلی په دې معجزې باندې بې ځایه جرحه کړي چې دا ټیک نه ده دا صحیح نه ده هلکه د محمد مصطفی کمال دی خو استاذ یې ناولې و د هغه اثر پکې راپاتې و استاذ یې بېدینه و د هغه څه اثرات شاګرد کې وي خامخا وي زه وایم د دې معجزې نه ولې انکار کې ولې پې جرحه کې په صحیح حدیث د مسلم شریف کې همداسې